میراتھن ٹرانسمیشن روان دے دا پاناما لیگ دا فیصلے پاکلا دے وقت کے دا جماعت اسلامی امیر سراج الحق صاحب اسلام آباد کی بریفنگ ورکی راضی چوارشو کے لیے ایک تاریخ ساز فیصلہ ہوتا، لیکن آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے وزیر اعظم صاحب کو کلین چٹ نہیں دی، اور آج کے فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ ملک میں کرپشن ہے اور حکمران کرپشن میں انوالو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 5 ججز نے اتفاق کیا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی صفائی میں اور ان کے وکلاء نے ان کے صفائی میں جو دلائل دیے تھے وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے کہ وہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ججز نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے، اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعظم کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور ہمارے ملک میں اب تک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم عمومی طور پر مسلح دہشت گردوں کے خلاف انکوائریاں اور تحقیق کرتے رہی، لیکن پہلی بار ہمارے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس طرح مسلح دہشت گردوں کے خلاف تحقیق کرتی ہے اسی طرح ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی یہی ٹیم تحقیقات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں گو کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، اس کے باوجود بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جماعت اسلامی کا یہ اعزاز ہے کہ جماعت اسلامی نے فروری میں کرپشن فری پاکستان مہم شروع کی تھی۔ اس وقت پاناما سکینڈل نہیں آیا تھا، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک کینسر ہے، یہ ایک بیماری ہے جو عام ہوئی ہے، اور اس کے خلاف ایک عوامی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے اور کیس کے دوران مسلسل ان کی ریمارکس نے ہمارے اس تحریک پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے نتیجے میں میں خود سمجھتا ہوں کہ کیس ختم نہیں ہوا بلکہ کیس آگے بڑھا ہے، اور اب حالات کا، اخلاق کا اور دنیا میں اچھی روایات کا یہ تقاضا ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن ٹیم اپنی رپورٹ کے نتیجے میں اور فیصلے اور ڈیسیجن کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان کو کلین اور صاف قرار نہیں دیتا ہے تو اخلاقی طور پر وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کر لے۔ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں، ان کے حوالے سے الزامات غلط ہے تو وہ دوبارہ وزیر اعظم بنائیں، لیکن یہ جو 60 دن تحقیقات کی ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اسی صورت میں ایک آزادانہ اور ہر طرح کی دباؤ سے بالاتر ہو کر تحقیقات کر سکیں گے جب وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے اختیارات کو استعمال نہ کرے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے۔ میں اپنے عوام کو اس طویل جدوجہد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ہر قدم پر عوام نے ہماری اس تحریک میں حوصلہ افزائی کی ہے۔
اور میڈیا کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میڈیا نے قدم قدم پر ہماری اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیا ہے، اور میڈیا کے بھرپور تعاون سے یہ مسئلہ عوام کی سمجھ میں، اور اس میڈیا کے تعاون سے کرپشن کے خلاف یہ شعور عام ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی عوام کو ایک لمبی جدوجہد کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بیماری جیسے عام ہو گئی ہے، اس کے لیے ایک جزوی آپریشن کے بجائے ایک بہت بڑے عوامی آپریشن کی ضرورت ہے۔ معزز صاحب حضرات، جماعت اسلامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 1996 میں جماعت اسلامی نے کرپشن کے خلاف پہلا دھرنا دیا تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب امیر تھے، اور اس تحریک کے دوران ہمارے 5 کارکنان شہید ہو گئے تھے، اور آج کا یہ فیصلہ اور سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیجن ہماری اسی تحریک کا ایک نتیجہ ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کا یہی اعلان ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اس لیے کہ اس ملک میں مالی کرپشن بھی ہے، اس سے بڑھ کر اخلاقی کرپشن بھی ہے، اور اس میں سیاسی کرپشن بھی ہے، اور اس کرپشن میں غریب آدمی انوال نہیں ہے، وہی لوگ انوال ہے جو اپنے آپ کو نام نہاد اشرافیہ سمجھتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو غاروں میں دہشت گردی کے لیے بیٹھے ہیں وہ بھی خطرناک ہے، لیکن غاروں میں جو لوگ موجود ہیں اسی طرح یوانوں میں جو لوگ موجود ہیں اور کرپشن میں انوال ہے، وہ بھی ہماری سوسائٹی اور ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ فوری طور پر عدالت نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کا حکم نہیں دیا، لیکن جن ججز نے اپنا کلیئر فیصلہ دیا ہے کہ اب وہ وزارت عظمیٰ کے لیے اہل نہیں رہے، اخلاق کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ اس فیصلے کے انجام تک، اور جب تک عدالت عظمیٰ اس کو کلیئر نہ کرے، کلین چٹ نہ دے، وہ اپنے اختیارات کو ایکسرسائز نہ کرے، تاکہ انصاف کے ساتھ اور ایک آزاد ماحول میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنے فیصلہ دینے میں کامیاب ہو۔ میں ایک بار پھر میڈیا کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم بھی 124 دن سپریم کورٹ میں آتے رہے، اور آپ لوگ بھی تپتی دھوپ میں ہمارے ساتھ انتظار کرتے رہے، اور آپ کی تعاون ہی سے یہ مسئلہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ آصف علی زرداری اور عمران خان نے جو میڈیا ٹاک کیا ہے اس کے بعد اس میں انہوں نے باقی جماعتوں کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ اشارہ کیا ہے، بلکہ زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کلیئر کہا ہے کہ ہم گرینڈ الائنس بنانا چاہیں گے اس کرپشن کے خلاف اور نواز شریف کے استعفے کے لیے۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ دیکھیے، ہم نے بھی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اچھا ہوتا اگر پیپل پارٹی بھی عدالت میں آ کر اس کیس کا حصہ بنتے اور اپنے وکلاء کے ذریعے بینچ کو فیسیلیٹیٹ کرتے، لیکن جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، ہم انشاءاللہ ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہمارے جو ایکسپرٹ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ تبھی تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ جب تک یہ فیصلہ اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتا ہے تو اخلاق کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کسی اور کو ذمہ داری دے دیں اور فیصلہ ہونے تک وہ ذمہ داریوں سے الگ تلگ رہے، تاکہ دنیا سمجھے کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت واقعی ایک دیانتدار اور ذمہ دار حکومت ہے۔
CID PM हाउस जाएगी या PM साहब थाने में आएंगे, तमाम सिनारियो आपके सामने हैं, आप उससे बेहतर समझते हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, यही इदारे जो इनके बारे में जो कुछ सुप्रीम हमने इस फैसले के आने से ही पहले ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम तस्लीम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये केस ख़त्म नहीं हुआ, केस आगे बढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के उस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया कि उनके वकला ने कहा कि वो क्लीन है और क्लियर है, और यही वजह है कि उन्होंने, और ये एक लिहाज से आपके लिए मैं लाना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी ने शुरू ही से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कमीशन होना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कमीशन से भी एक 2 कदम आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए है। बहुत शुक्रिया, हमारे मौक़िफ़ भी तायद है, बहुत शदीद तायद है। د میراتن چې کوم زموږ نشریات تیار روان دی د پاناما لیکس د فیصلې په هکله مېلمانه وخت په وخت بدلیږي، وختي فهیم صاحب و، ورسره مشتاق صاحب، ګوروان صاحب و، اوس دې وخت کې موږ سره د سپریم کورټ ستر وکیل نور عالم خان صاحب دی. نور عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور عالم صاحب دا ټوله فیصله که تاسو وګورئ ستاسو نظر څه دی؟ زموږ د کتونکو ته لږ په ساده الفاظو کې ووایئ چې دا کومې فیصلې تاسو اوس لږ شیبه مخکې لګوئ چې د فیصلو قسمونه وغیره، دا فیصله څه قسمه فیصله ده او موږ څه توقع ساتو د دې نه؟ دا ده چې دا یو پولیټیکل ایشو وه او د سپریم کورټ ته راوړې وه، اگر چې کله هم جمهوري حکومت وي هغې ته پکار وي چې خپلې مسلې په خپل پارلیمنټ کې هغه کړي. دا یو پولیټیکل ایشو وه، دا یې راوړې وه سپریم کورټ ته. د سپریم کورټ یو اداره وه، د هغې چې دی هغې دپاره یو غټ چیلنج و. بیا په دې کې فیصلې کې 3 قسمه فیصلې وي. یو ته مونږ وایي چې جوډیشل فیصله. جوډیشل فیصله دې ته وایي چې کوم سړی چې دی په چا باندې الزام وي هغه پرسنلی هم چې دی اورېدلی کېدی شي او د هغه سره یو سټیټس وي چې کله سټیټس وي د سره او په هغه سټیټس باندې دی موجود وي نو دی به اوري چې د خپل اوپینین څه شی دی. سیکنډ هغه د هغه دا ده چې نیشنل فیصله، نیشنل ججمنټ یا فیصله هغې ته وایي چې هغې کې د قوم چې دی کنسیډر کړی شي چې په دې کې پازیټیو یا نیګیټیو هغه سره چې دی په دې قوم باندې به څه اثرات وي، آیا د قوم دپاره چې دی ښه ده که. بیا درېیمه چې ده هغه چې ده پولیټیکل فیصله، یو وی قوم او یو وی نور عالم صاحب تاسو سره چونکې خبر روانې دي د مسلم لیگ نون آصف کرمانی میډیا سره لږ مختصر خبرې کوي، راځي چې وارو. اور عمران خان صاحب کے آج بھی کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو. مجھے یہ بتائیں یا کہیں بنی گالا کے قریب یا اسلام آباد میں کوئی پاگل خانہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو آپ اس پاگل خانے کا پتہ بتا دو، کیونکہ اب ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، ان کی جو ذہنی حالت ہے، ان کی جو بیماری ہے ذہنی، وہ ناقابل علاج ہے، اور ان کا اس طرح معاشرے میں آزادانہ پھرنا خود ان کے اپنے لیے اور شہریوں کے لیے نقصان دہ ہو میں تو میں اپنی نور عالم صاحب تاسو د فیصلو خبره کوله، آصف کرمانی صاحب خو لګیو خپل سیاسي سټیټمنټ وغیره جاری کول. زما په خیال څوک الواګانې خوري، څوک مټایان خوري، لګیا دی، دا حساب کتاب روان دی. د عدالتي نظام چلیدلو کې دا وي چې کم سړی وبیلي، کم سړی وګټي یا د چا په حق کې راشي هغه خوشحالي مناوي، یا دواړه فریقین په خپل ځای سره چې دی هغه انټرپریټیشن کوي چې دا زما په حق کې ده، بل وایي چې دا زما په حق کې ده. ما چې کومه تاسو ته خبره کوله فیصلې کې 3 قسمونه، یو ته چې دی مونږ جوډیشل فیصله وایو، یو ته مونږ نیشنل فیصله وایو، یو ته مونږ پولیټیکل فیصله وایو. په دې ټایم کې چې دی دا ایشو دا شی وه
چې دې سره د پاکستان چې دې ډېر پازیټیو امپیکټ به په پاکستان پرېوځي ولې چې په پاکستان کې یو شعور بیدار شو او هغې چې دې د یو غلطې نشاندهي هغې په وړاندې راله بطور قوم او قوم چې دې هغې ته دا احساس وشو چې یاره کرپشن څه شی دی او د کرپشن فیصلې دپاره ودرېدل قوم څومره قربانۍ به ورکوي په کومه طریقې سره به کړې کېږي نو دا چې وه چې کومه فیصله وه دا چې دا پاناما چې دا یو پولیټیکل ایشو وه او دا ایشو چې دا بیسیکلی یو پولیټیکل ایشو وه چې هغه پروجیکټ شوی وه په میډیا باندې او د میډیا د ریټینګ په بنیاد باندې هغې چې دی یعنی دا شی وخت هم راغلی چې شپه او ورځ چې دی صرف په پاناما باندې نو دې ټیم کې چې دا کومه فیصله راغلې دا پولیټیکل فیصله ده چونکې ستاسو فیصلې عموما داسې وي چې یا یو کس بری شي یا یو مجرم ټهراو شي فیصلې عموما موږ ته په دا کې ګورو په دې تناظر کې که تاسو وګورئ څوک بری شو څوک ملزم شو څوک مجرم شي دې کې دا وه چې کله سپریم کورټ ته سړی راشي 184 آرټیکل لاندې دې کې پبلک انټرست لیټیګیشن په بنیاد باندې اگر راغلی و دې کې نه څوک بری کېږي نه څوک چې دې سزا کېږي نه چې دې څوک نااهله کېدی شي نه چې دې څوک دا سپریم کورټ یو ډیکلیریشن ورکوي چې آیا دا شی شوی دی که نه ایون که چېرته یو شی هم شمارلی شي چې یاره دا سړي چې دی کرپشن کړی دی نو سپریم کورټ چې دی هغه ته سزا نشي اورولی هغه خوا کولی نشي صرف یو ډیکلیریشن ورکړي چې آو مونږ چې دا څومره کیس واورېدو د دې مطابق چې دی دا کرپشن شوی دی او د دې کرپشن دپاره چې دی سړی چې دی ذموار ټهراو کېدی شي دې دپاره چې جی آی ټي جوړه کړه صحیح ده دې وخت کې نورعالم صاحب زمونږ رپورټر افتخار خان په پېښور کې موجود دی هغه سره څه ګیر چاپېره چې کوم ماحول دی هغې تپوس به کوو افتخار السلام علیکم وعلیکم السلام افتخار تاسو کوم ځای کې او ستا ګیر چاپېره څه حساب کتاب روان دی زه دا وخت په پېښور پریس کلب کې یم دلته د پاکستان مسلم لیگ نوم د پارټۍ چې کوم ورکران دي هغې سره د خپل ایم پي اے ارباب حسین دلته راوتي دي او د کوم د سپریم کورټ فیصله ده د هغې په کوم فیصله اوس راغلی نو د هغې په باره کې اوس دلته سیشن مناوئ دلته د په لوی تعداد کې خلک چې کوم ورکران دي هغه هم راغلي دلته ډاکټر عباد الله هم راغلی ورسره د مختلفو علاقو نه ناظمان هم راغلي دي په ډېر ګاډو کې ورسره ګاډي راوستي دي او ډېر ورکران ورسره راغلي دي او هغې په افتخار مټیان خوري کالوا خوري جی مټیان خوري کالوا خوري د هغوی مټیانې راوړي دي او د ډېرې لویې کیسې راکړي او په ګاډي راوستي او لوی پروګرام باندې دلته راغلي ډېر سیشن دی او غټ کسان ډول سرنا به مو سره جی ډول سرنا به مو سره جی بالکل لګیا دي دلته او اوس په محتمم فرانسلیان به باران بیا شروع شو او دوی بیا هغه شان لګیا دي او جنګې مو سره دي ګډونه مو سره دي د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف خلاف نعرې وایي او د پاکستان مسلم لیگ نون او نواز چې کوم پته ده د هغې په هغې ماحص کې لګیا دي او نعرې وهي او جشن مناوي نو افتخار دوی خپله خوشحالي مناوئ که د هغوی خفګان مناوئ دوی خپله خوشحالي مناوئ لګیا دي دلته او ورسره د هغې چې کوم پاکستان هم ورسره دغه کړي او یو سجیشن دا ورکوي پاکستان ته انتخاب ته چې دې 2018 چې کوم الیکشن دی هغې ته د انتظار وکړي دا سجیشن بحث ورکوي او یو سره دا خبره هم ډېر ضروري دی چې عمران خان ته ووایي چې بس دا قوم نور مات کړي نو د سیاست نه راواړي چې کوم د الیکشن دی په هغې باندې دی او یقین پیدا کړي او 2018 چې کوم الیکشن دی نو هغې ته افتخار دا راته وایي کسان به څومره وي یاره کسان خو به داسې 300 پورې کسان یې خو روډ یې ټول بند کړی مونږ هم ورته اوس دلته هغه کې ولاړ یو دلته په روډ باندې خلکو ته دلته خو کسان راغلي دلته په دستیاب مخې ته ډېره مهرباني افتخار انشاءالله بیا به تاسو سره رابطه کوو مهرباني نورعالم خان بیا به تاسو له راشم زه به تاسو ته خپله یو واقعه بیان کړم
د ضیاء الحق صاحب په دور کې لوکل ګورنمنت الیکشن نو زما ماما یعنی زما د مور رور هم الیکشن ته ولاړو زما چاچی رور چې کوم دی هغه هم الیکشن ته یو بل ته مقابله کې ولاړو نو زما هغه چاچی چې وراله زما مور ته ویل دا خو نشي ویل چې الله دې ستا رور فیل کړي زما رور پاس کړي نو زما مور ته ویل خدای دې دواړه پاس کړي نو تاسو وایي دې فیصله کې دواړه پاس وکړو دا تا مور چې دی دا ته ډېره ښکلې خبره کړې وه نه دا چاچی زما مور ته ویل یو خو چې دی د الیکشن یې غواغي وته چې دواړه د خدای پات کې چې کم مقصد دی چې پاګې کې پاتې الیکشن یو ځان لګا دی په دې وخت کې چې دی دواړه پاس شو دا چې پاکستانی قوم ته چې دی دا یو پازیټیو میسج یې شو یو پولیټیکل ایشو چې دا پولیټیکل فیصله سره چې دا سپریم کورټ چې دی حل کړه د سره چې دی ک نور دا شی غیږ کېدو نو پاکستانی قوم ته نقصان رسېدو زویم چې په موجوده وخت کې دا یو بهترینه فیصله ده او په ښه هغه باندې کړې شوې ده زمونږ پولیټیشن ته پکار دي چې دا شی ایشوز چې دی سپریم کورټ ته را نوړي بلکې پارلیمنت چې دا دومره خرچه پې کېږي دومره هغه پې کېږي او د ټول پاکستان نه نمایندګي وي پکې هلته کې دا شی ایشو یې کوي او دا یو ښه هغه دی چې کرپشن بطورې کینسر چې دی زمونږ قوم چې دی یو ماشوم یو د ټماټرو پیاز والا تم پته ولګېده چې هغه کرپشن څه ته وایي او د کرپشن کانسپټ خلکو ته هغه شو مخکې بچیو د کرپشن هغه کانسپټ د خلکو په ذهن کې نو اوس چې کم دی ته دی بیا چې دی هر یو سړی ته چې دی پاناما په نوم باندې پته ولګېده دا مو ته پته ولګېده یعنی چې کرپشن څه ته وایي او د دې نقصانات د قوم ته څه کړي کېږي دې وخت کې زمونږ دا قوم دا شی وپېژني نو زمونږ دپاره وروستو کامیابي چې دی زمونږ په لاس کې شوه دا مونږ سره یو تاله وه د هغې چابي د پاکستانی قوم ته میلاو شوه چې کرپشن او بیا د کرپشن خلاف ودرېدل چې دي دا یو غټ جهاد دی یو غټه خبره ده چې یو قوم په طور باندې علم خان تلګن کې الیکشن شو 2-3 ورځې مخکې 18-20 غنټې لوډ شیډینګ مو بیا مسلم لیگ نو غټله تاسو قوم دی دا تاسو چې کوم د الیکشن خبره کوي الیکشن زمونږ په ملک کې لا هغه اویرنس نه دی راغلی چې کم پکار دی زمونږ چې دی زمونږ څه خاص هغه دي قوتونه دي چې هغې چې دی زمونږ دا مایند چې دی هغې ریډ آوټ کړی زمونږ د عوام او د زمونږ مایند چینج کول د هغې د لاس کار دی صحیح ده نو په هار په جیت باندې چې دی قومونه هغه نیغ کوي یا په هر جیت باندې چې دی فیصلې نه کیږي بلکې دا یو سوچ چې کله ډیولپ شي دا یو ډېر غټ اهم هغه دی اگر چې زمونږ په ملک کې اوس امریکې کې کا یا په یورپ کې خلک هغه وکړي که نه نو هغوی ته دا پته ده چې زما په ووټ باندې پرایم منسټر راغلی دی یا زما په ووټ باندې اخوا کېدیم شي دلته کې لا هغه سیسټم نه دی راغلی مونږ چې دی هغه چې دی جمهوري عمل چې دی تسلسل نه دی راغلی د سپریم کورټ بار اسوسییشن سابق صدر کامران مرتضی صاحب دیو کې موږ سره په لاین دی د هغوی سره خبرې کوو کامران مرتضی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت سر اردو کې خبرې کوي که پښتو کې بس تاسو خوښه ده موږ خو وایو چې پښتو کې را سره وکړئ پښتو کې په خبرو کامران مرتضی صاحب نننۍ فیصله چونکې د دغه ځای ستاسو مستقل دا ډېر د نږدې نه د ټول پروسیډینګ د ټولو سماعتونو نه تیر شولی تقریبا دا 124 ورځې دا حساب کتاب روان یو فیصلې ته تاسو که مونږ ګورو جماعت اسلامي په خپل تحفظاتو اظهار وکړه پیپل پارټۍ خو یکسر رد کړله ستاسو رای سره ګوره دا خو سپلټ ډیسیژن دی نه 3 ججونه یو سایډ باندې دي 2 ججونه یو سایډ باندې ده 2 ججونه چې نه نایلیټ کړي د میاں صاحب دا 3 ججو چې دا رائے دا دی چې اټس ریکوایرز فردر جن انکوائری انویسټیګیشن نو معاملہ چې دی نو اوس بای میجارټي چې دی د جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم ته ریفر کړي دا جی مطلب دا دی چې مټیریل اویلیبل میجارټي پر آئے میجارټي رائے دا دی چې مټیریل اویلیبل دا کافی نه ده چې میاں صاحب چې دی دا غواړي نه هایډ نو اوس 2 میاشتې پر ورکړ پوری بس 2 میاشتې کې مطلب څه مټیریل زما په خیال ټلیفون لاین ډراپ شلو
نور علم صاحب تاسو راته دا وایي دا سپلټ ډیسیژن کامران مرتضی صاحب هم خبره وکړه سپلټ ډیسیژن نه مطلب څه دی دا سپلټ ډیسیژن نه دا شی دی چې دوه شیزونه پکې کړي کېږي یو دا چې زمونږ عدلیه آزاده ده جی او دا بینچ چې دی د خپل هغه مطابق چې دی دا فیصله وکړه د دوو ججانو هغه مطابق دا ده چې اگر چې کرپشن شوی یا نه دی شوی هغه یو ځان له شی دی خو مونږه چې په پارلیمنٹ کې د پرایم منسټر چې کوم سپیچ و یا کوم هغې سټانس اخیستی دی د هغې سټانس د وجې نه هغې دې نتیجې ته راورسېده چې دا پارلیمنٹ چې دی یو اتھینټک فورم دی په هغې په بنیاد باندې چې کومه خبره وشي دې ته به ډېر اهمیت ورکړی کېږي د دې ایشو نه هټ کر هغه ویلي چې یاره دا چې دی چېرته یو پرایم منسټر دا چې هغه وکړي غلط بیاني وکړي یا هغه وکړي نو هغې ته زیات اهمیت ورکړی امورلی ټایپ طلب پاتې دي چې اخلاقي طور باندې په دا نه څومره چې عہده غټېږي دومره به د هغې چې دی د اخلاق هغه هغه چې هغه به چې دی هغه به کړي کېږي نو هغې مطابق لږ د دې وضاحت وکړي عموما خو موږ ګورو په قانون په نظر کې ټول برابر وي چې عہده غټېږي بیا څنګه د حیثیت دا چې دی یو هغه دپاره چپړاسي دپاره مارل چې کوم معیار دی اخلاقي کوم معیار دی او د یو پرایم منسټر دا وي چې هغه ټول ملک چې دی ریپرزینټ کوي نو چې دی کله ټول ملک ریپرزینټ کوي نو دی یو رول ماډل پکار دی صحیح ده چې کله دی داسې هغو کې رول ماډل کې چې معمولی غونې غلطي راشي نو ټول پاکستان او ټوله دنیا د تب چې دی د دې په بنیاد باندې د دې قوم اندازه لګوي چې دا قوم څنګه دی لہذا دی چې کله هغه وکړي نو هغه دوه ججانو چې دی ریسپیکټیبل هغه دي هغې چې دی چې کوم اوپینین ورکو هغه چې دی د یو قوم یو مارل هغه ته ټچ ورکړی دی چې د هغې په بنیاد باندې چې دا هغه چې دی ډسکوالیفای کېدی هم چې خو یو فایندنګ یې ورکړی هغې دپاره هم هغه دا نه دی ویلي چې یاره په دې باندې دی هغه وشي دا چې دی یو ډکلیریشن ورکړي بیا د هغې طریقې کار به کوي یا به پارلیمنٹ ته لیږي یا به الیکشن کمیشن ته لیږي په هغې باندې به 62-63 لاندې چې دی هغه کاروایي کېږي نور علم خان تقریبا د نن 2 میاشتې یا 2 میاشتې مخکې تاسو راغلی وئ زموږ پروګرام نښې منځ کې موږ سره ناست وئ تاسو ډېر مخکې د دې کیس په هکله ویلي چې ګوره دا ته مه ساتئ چې د دې کیس د فیصلې راتلو په وخت به نو وزیر اعظم نواز شریف چې کوم نه د کرسۍ نه خوښي یا به په کرسۍ کېنولي بلکې دا تاسو ویلي چې یا کمیشن جوړ کړی شي یا به یو جی ایل ټي وټاکلی شي یا به دغه رنګه چې کوم دی څه بله رنګه تحقیقاتي کمیټي جوړه شي او هغه به کار کوي اوس هم حقه خبره وشوله چې جی آی ټي جوړه شوله لکه زموږ دې کتونکي د وایي دا جی آی ټي دی څه شی دا جاینټ انویسټیګیشن ټیم ورته وایي دا جاینټ انویسټیګیشن ټیم نه څوک ډسکوالیفای کولی شي او نه چاته چې دی هغه اکویټل ورکولی دا څو کېږي دی کې څو دی کې چې دی زمونږ چې دا څومره هم چې دی ادارې وي چې هغې انویسټیګیشن کوي په دې کې مونږ د ملک چې دی 2 غټې ادارې وي هغې هم چې دی انویسټیګیشن پکې شامل وي اور سره چې دی چې زمونږ د صوبایي او د مرکز په سطح باندې کم خفیه ادارې وي هغې هم پکې کوي اوس دا جی آی ټي بیسیک هغه مقصد او د دې به بیا د کم خلک چې دوی وټاکي د هغې نه به بیا دوی تپوسونه کوي نه جی دا به دا شی وشي چې هغه سړی پهله به هغه ایشو چې دی هغه وګوري بیا به هغه فارمولیټ کړي د هغې دپاره چې کم کم اینګل باندې کتل پکار دی چې هغه اینګل وټاکلی شي بیا هغې نه پس که ضرورت پیښ شي نو بیا چې دی د وزیر اعظم بچي او که ضرورت پیښ شي کلثوم نواز او دا کسان چې دی راغوښتلی کېدی شي خو د هغې دا مطلب نه دی چې هغه ووایي چې یاره مونږ چې دی وکته او زمونږ د هغه مطابق چې دی حسن نواز چې دی یا د هغه پلار د ډسکوالیفای شي هغه ایشو ووایي چې یاره دا پیسې چې کمې تلي دا په جایزه طریقه باندې تلي دي یا په ناجایزه طریقه باندې تلي دي او په دې کې چې مین چې کوم هغه دی دې کې ډسپیوټیبل ځایونه چې دي په لنډن کې دي د دې ادارې یا د دې هغه چې دی هغه
د برطانوي حکومت سره دا مسله اوچته کی هغه باندې تحقیقات وکړي. نو هغه تحقیقات نو یو څنګه چې دا ابتباد کمیشن رپورټ راغلو دا یو رپورټ راشي فیکٹ فایندینګ. نور عالم خان لږ د دې وضاحت تاسو کوي د کمیشن او جی آی ټي کې سب یو بل سره اختلاف ساتي. کمیشن چې دی دا یو هغه ولور کې جوډیشل کمیشن چې کله وشي عام کمیشن میږي جوډیشل هر قسمه کمیشن چې وشي هغه یو ریپورټ چې دی کامپیټنټ اتھارټي ته ولېږي. جی بیا د کامپیټنټ اتھارټي ډسکریشن دی چې هغه چې دی پبلک کوي او کنه خفیه ساتي. خو په هغه باندې چې دی هغه مستقبل لپاره چې هغه شانته کرپشن یا هغه شانته غلطیاں نه ونشي د هغه لپاره هغه پاغي باندې مخکې کارو کې چې دا یو غلطي شوې ده په دې کمیشن کې پوینټ آؤٹ شو چې دا غلطي آینده ونشي. ٹھیک ده. بل چې دی جی آی ټي چې دی دا تاسو ټول چې دی چې مونږ عموما چې دی دا څومره هم چې دی دهشتګرد دی یا چې دی ایون افغان نیشن یا چې دی ایون چې دی نان نیشنل کم خلک دی جی آی ټي په دې لپاره کېږي چې آیا دا پته ولګي چې دا انټي سټیټ اکټیویټیز کې ملوث نه دي. صحیح ده. چې انټي سټیټ اکټیویټیز کې ملوث وي نو دې چې دی بیا متعلقه خلکو ته ورکړي چې په دې باندې کاروایی وکړي. نو د دې چې دی ته ایکسپرټ حاصلوي چې څنګه به د سړي نه چې دی معلومات حاصلوي. دا د دې هغه وي. نو دا ته وایي چې د دې کومه د وزیر اعظم صاحب په حق لا چې کوم د جی آی ټي د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې جوړول کېږي به اوس دا جی آی ټي کې به خامخا سرکاري افسران وي. تاسو چونکې د پخوانه د لایر موومنټ کې هم تاسو خب حصہ اخیستی وه سپریم کورټ تاسو ماشاءالله د هغه لیول وکیل یې هلته ناسته پاسته کوئ تاسو څه ګڼئ دا سرکاري افسر د وزیر اعظم صاحب د زوی نه پوښتنه کولی شي؟ دې کې چې دی ما خو تاسو ته وویل چې پیله سر کې به دا یې کړي کېږي چې آیا په دې کې ضرورت شته دی چې د هغې نه تپوس وکړی شي. جی پیله ایشو دا ده چې دی چې دی په خپلو بیانونو کې او بیا په ججمنټ کې هم دا راغلی چې دا شیزونه دي دا ضرورت دا امر جوړ شوی دی چې د دې مزید تفتیش وشي چې آیا په دې کې حقیقت څومره دی. نو پیله به دا کتل کېږي چې آیا پیسه بار تلې ده جی کتلې ده په لیګل طریقه تلې ده که په ایلیګل طریقه کتلې ده که دی دې نتیجې ته راورسېږي چې دا شی شوی دی او دا چې دی یو غلط شی شوی دی بیا دې ته موقع ورکړي چې راشي تاسو څه وایي. جی ولې چې مونږ خو چې دی د سپریم کورټ تحقیقات زموږ دا دي اوس تاسو خپل که چېرته دې نتیجې ته راورسېږي چې نه پیسه په غیر قانوني طور باندې نه ده هلته تلې یا چې دی د دې چې دی دا کم هغه دی دا په لیګل طریقې باندې کړي چې بیا د دې د راغوښتلو ضرورت هم نشته دی. بل چې دی عمده سپریم کورټ هر په دویم کیس کې زمونږ چې څومره هم چې دی اوسه پورې مونږ کرپشن خلاف آواز پولیټیکل فیشن جوړ کړی دی چې کوم نوې سړی راغلی دی هغه چې دی دا آواز اوچت کړی دی چې یاره ملک نه به چې دی کرپشن ختمو بطور لیډر چې دی هغه راغلی دی. نو هغه یو اداره جوړه کړې ده چې هغې ته چې دی نیب احتساب هغه ادارو چې دی صرف او صرف دا کار کړی دی چې وکټمایزیشن یې کړی چې کوم مخالف وي پولیټیکل مخالف وي هغه ته سبق ښودلو دپاره یا چې دی په لاره راوستلو دپاره چې دی هغه یې کړی شوی دی. دا تاسو کتلی شي د نواز شریف په دور کې یا چې دی د بېنظیر په دور کې چې دی دا مختلف ایفرټس یې کړي شوي دي. دا چې دی فرسټ ټایم کې نو د جی آی ټي د رپورټ لږ نور عالم خان چونکې د عدالت سره تاسو ناسته پاسته ده که په دې څوک سټے آرډر راولي بیا جی دې کې دا دی چې دا هم سپریم کورټ چې دی هغه یې کړی دی که چېرته جی آی ټي ته یو هغه لاین ورکړی دی چې تاسو په دې لاین باندې چې دی دا کار وکړئ په هغه لاین کې چې دی که چېرته یو داسې هغه شي چې ډیویټ کوي د هغه لاین نه یو طرف ته کېږي بیا په هغې باندې چې دی همدلته سپریم کورټ ته یا اسلام آباد هائی کورټ ته یو سړی راتلی چې مثال په طور باندې په هغې کې حسن نواز یې کړی او حسن نواز په دې چې دی ایکس وائی زیډ بل څوک راشي نو چې بل څوک راشي یا به ورته وایي چې یار دا په سپریم کورټ کې زما بابت کې څه خبره ونه زه پکې ولې راغوښتلی شوی یم نو دې په دې خلاف چې دی راتلی شي. نو دا راته ووایي دا کوم چې تاسو شپېته ورځې کومه فیصله ده آیا شپېته ورځو کې دا رنګه فیصله ممکنه ده؟
چې جی ټی خپل فایندینګ ورکړي د جی ټی چې دی چې ټیم جوړېدلو کې چې دی و ورځې پکار دي کنه جی چې دا جی ټی هغه جوړ شي دی چې دی س ګوټ وغیرہ خو نه کوي کنه صرف هغه فیکٹ اینڈ فائنڈنگ گوری د سپریم کورٹ په کاغذونو پر عالم خان د ګوټ فیصله خو کیږي اکثر د جی ټی د فیصله مونږ تاسو ته پته د بل دی چې کومه فیکټری چې کومه د ماکا ساری اور لګېدلې اوس هم ذکر